بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم جابر خان ترخیل او تاسو ګورئ درسمن میډیا. نن زموږ ملاقات د حضرت مولانا احسان الله حسین صاحب کوم چې د اهل سنت والجماعت بریلوي مکتب فکر ډیر یو لوی عالم دی. تقریبا موږ په ایفرس کې 2003-4 خبره ده چې هغې وخت کې به موږ چونکې زوړ وخت کې به د کیسټو په طریقې ذریعه باندې به خلکو خطابت یا نعتونه اورېدل، نو هغه وخت نه ماشاءالله دوی ته الله تعالی په دې فیلډ کې یو ډېر لوی مقام ورکړو، نو ډېر یو لوی عالم دین دی او خواهش مو چې د دې سره ملاقات وشي. نن د دې سره د انټرویو په اړه کې ملاقات وشولو او کوم چې په بریلوي مکتب فکر باندې کوم اعتراضات کېږي یا کوم اشکالات دي نو هغې په باره کې به انشاءالله موږ د دې نه تپوسونه کوو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محترم طبیعت مو څنګه دی؟ الحمدلله تاسو ښه کور کې خیر دی، ماشومان ښه دي، تاسو په خپله ښه؟ شکر د الله کرم دی. یو خو مختصر تاسو نه دا هم تپوس کوو چې فراغت ستاسو د کوم ځای نه دی او نن سبا تدریس چېرته کوئ؟ د ټولو ناول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم د درس امن په د میډیا په حواله باندې چې تاسو دا ښایسته وخت موږ له راکړو زموږ تر ځایه راغلی، کېدای شي ستاسو مناسب قدر ستاسو نه شوي، ستاسو خدمت نه شوي، د هغې زه معذرت غواړم. د راتلو به زه یو جهان مننه ادا کوم او کم دی پورې چې زما د درس او د تدریس تعلق دی نو بسم الله الرحمن الرحیم په 1988-89 کې ما درس نظامي کړی دی پېښور د نمک منډۍ نه، چې نمک منډۍ په نوم باندې یادېږي. ما د هغې نه درس نظامي کې سند اخیستی دی او بیا وختن فوقتن په هغې باندې سکول کې د ما اپاینټمنټ وشو، بیا د حالاتو مطابق بیا په هغې کې حکومت څه تقاضې وي هغې کې بیا هغې مطالبه وکړه د تنظیم المدارس یا د وفاق المدارس، دا یو اهم ادارې دي. د تشیع مکتب فکر ځان له یو اداره ده او دغه رنګ د اهل حدیث ځان له ده، د وفاق المدارس د دیوبند حضرات ځان له ده، د بریلي حضرات ځان له خپله اداره ده. نو ما بیا د تنظیم المدارس نه چې کوم دی نو شهادت العالیه او شهادت العالمیه په درس نظامي باندې ابتدا ما د دغه نه کړې وه چې ما زده کړې چې ما درس نظامي و، نو ما بیا د جامعه جنید غفوریه نه په شهادت العالمیه کې ام اسلامیات ام عربي ما کړې ده او د هغې په وجه باندې بیا 16 ګریډ ته لاړم او 29 سال ما بیا نوکري وکړه او اوس د هغې ما فراغت هم شوی دی، نوکري مې پرېښې د ریټایرمنټ ما اخیستو، اگر چې زما ریټایرمنټ ته و داسې شپږ اووه اته کاله و خو ما پرېښود ځکه چې زما د ژوند نورې هلې ځلې ډېرې زیات دي ځای دغه په زما د درس او د تدریس او د فراغت تعلق دی. یو خو به ډېر زیات معذرت کوم، یعنې ستاسو په نزدیک ځینې سوالونه کول مناسب نه وي، ستاسو علمي مقام ډېر لوی دی، خو چونکې یو بل سره ملاقات کې د هر څه ختمېږي غلط فهمۍ نه. تاسو یو بیان کې چونکې ویلي او خاص کر تبلیغي حضراتو باندې مراد کړو چې دوی وایي چې صرف د الله نه کېږي او د الله نه بغیر د هېڅ چا نه کېږي او تاسو یې چې دا شرک او داسې الفاظ مو ورته استعمال کړي، ځکه چې قرآن مجید کو هم داسې ډېر آیتونه دي چې هغې نه صرف همدا معلومېږي چې هر څه کېږي هغه د الله نه کېږي، باقي چې موږ کوم مدد د نورو خلکو نه غواړو نو هغه ما تحت الاسباب او د الله نه ما فوق الاسباب خبره کوو. دغه خبره دغه عقیده زما هم ده. مسله دا ده صاحبه چې دا خو زموږ او ستاسو د ټولو ایمان او عقیده ده. کوم دی بولي چې تبلیغ دی نو دا د باب تفعیل نه وتی دی، د دې مقصد دی رسول جی او تبلیغ چې کوم دی نو دا د 1,40,000 پیغمبرانو شیوه ده، خو چونکې د هغې دپاره د علم ضرورت وي او علم یو اهم مقام لري که نه، دغسې چې کوم دی نو په دې کې د اکثر د علماو ضرورت ډېر دی. کوم دی بولي چې زما د خبرې تعلق دی نو دا خو زموږ او ستاسو د ټولو د ایمان دی چې د الله جل جلاله ارادې ځان لدي او د مخلوق ارادې ځان لدي، یو به زما اراده وي یو به د الله اراده وي، خو کېږي به هغه چې څه د الله په اراده وي خبره باندې ورسېدی، لیکن انسان مجبوري محضم نه دی، داسې یو کاڼی یو تیږه نه ده چې بس ته ورته ډته ورکړې چې وبه خوځي که تعالی ته ونه کړو دی نه خوځي. الله جل جلاله انسان له یو اختیار ورکړی دی، د هغې وجه دا ده چې الله العالمین جل جلاله په قرآن کریم کې زر اوامر بیان کړي دي او انسان ته وي چې دا کار ته وکړه، نو که دې کار نشي کولی نو بیا دا حکم چې دی نو دا اثر نه لري او په زر ده کې الله جل جلاله منع کړي چې دا کار مه کوه، نو انسان سره دا قدرت شته چې دی کولی هم شي او نه کولی هم شي، ځکه چې دا اختیار الله جل جلاله انسان له الله ورکړی دی. زموږ دغه عقیده ده. باقي اوس په دغه نه پوهېږم چې وایي چې د خدای نه د کېدو یقین او د مخلوق د نه کېدو یقین
د دې چې کوم تعلق دی د الله جل جلاله ذات جدا ده او د مخلوق ذات جدا دی. ټول دنیا چې را یوځای شي نو یو انسان نشي پیدا کولی. دا خبره ورسېدې. خو لیکن بل طرف ته که زه تاسو ته یو خبره وکړم، مثال به طور د انور هم یو مخلوق دی که نه؟ آیا د انور کې څه اثر شته دی چې دا د مخلوق له فایده ورکولی شي که نشي ورکولی؟ آیا اور چې کوم دی دا هم یو مخلوق دی که نه؟ آیا دا اور سوځول کولی شي که نشي کولی؟ کوم څیزونو کې چې الله دغه کوم څیزونو ماده ایښې وي نو د هغې نه به د هغې د کېدو یقین کې چې اور سوځول کولی شي، اور پخول کولی شي، نور سوځول کولی شي. هغه بېله یو طریقه کار د تاسو کول غواړم. یو د الله قدرت دی، یو د الله عادت دی. قدرت دا دی چې د الله جل جلاله په خپل قدرت دا ښودلي چې ابراهیم خلیل الله علیه السلام کله اور ته ودانګل نو ابراهیم علیه السلام اور نه دی سېزدلی. زمونږ دا عقیده ده چې چړې لاندې کوم څیز کې د غیري وي، خو الله خپل قدرت ښودلی چې اسماعیل علیه السلام هغه چړې خوږ کړی نه دی. خو لیکن دا اوس قانون نه دی. اوس به هر سړی په دغه ټال باندې نه ځانګي چې زه اور ته دانګم او د اور ما نه سېزي، اجازه دې اور ته وردانګم او د اوبه ما نه ډوبوي. په دې څیزونو کې الله د دغه څیزونو کولو ماده ایښې ده. که نه وي نو بیا خو دا نظام چې کوم دی دا بغیر د دې نه چلېږي نه. باقي کوم دی پورې چې د الله جل جلاله د کېدو یقین دی نو ما ته تاسو وضاحت کا چې یو د الله اراده ده. اوس ما ته الله امر کړی چې ته به د ګناه نه ځان ساتې. ټیک ده جي، زه ګناه کوم، آیا په دې کې ما ته الله امر کړی دا د الله په امر کېږي؟ زه زنا کوم، زه جواري کوم، زه غلا کوم، زه ډاکه کوم، زه خو الله جل جلاله د دې خبرو نه منع کړی ما، نو آیا که دا د خدای په اراده کېږي او د خدای په رضا کېږي او په دې کې ما سره د الله اراده او د الله طاقت شامل حال وي، نو بیا خو خدای جل جلاله العیاذ بالله مناسب نه دی چې ماله بیا سزا راکړي. سزا ماله ولې راکوي؟ سزا ماله په دې راکوي چې دا کار ما کړی دی. یو د عام انسان کول دی، یو د پیغمبر کول دی. زه چې یو سړی ووهم نو شریعت دا وایي چې دنه بدل واخله، او که حضور مبارک په چا ګزار کړو نو رب العزت فرمایي چې وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. د حضور وشتل د الله وشتل دی او زما وشتل چې دي دا زما وشتل دی. یو سړی قتل کما په اعلان نشي، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فيها ابدا. اوس ما یو کارو کوم چې دا په ما باندې الله ګور پکړ چې مال خو دې پک په دې اجر راکړي، مال په سزا ول راکړي. غل نه لاس ول کټ کوي، زناکار باندې سزا ول هدي، حد په باندې ول جاری کیږي. نو هغه کم حدود چې د الله جل جلاله دی هغه د خدای دی، او کم چې د انسان حدود دی هغه د انسان دی. دا دغه عقیده ده. بلکې ګهرای ته بخیر نه زه په الفاظ دیگر به دا وایي چې کوم زموږ ایمانیت عقایدو باره کې موږ شروع کې کتابونو کې وایي چې دا د الفاظو جنګ دی، مقصد یو دی. او صحیح ده، صحیح ده، صحیح ده.